تاسو ګناهونه نه کوئ که هغه پسې ته دا خبره کوې چې هغه موسیقۍ میدان ته لاړ تا نه تپوس کومه ته پردی د جړاګانو د ډمو دغه په موبایلو باندې نه ګوري ته ورته په محفل کې کښېنې نه که هغې وایي نو ته د کمرې څلورم اسمان پرشتې زما د الله نه امید دی ابه الله واپس راولي او زه وله پیغام ورکوم زما رورې تا سره پټکۍ خوند کوي زما رورې ستا په دې ژبه باندې موسیقي خوند نه کوي ستا په دې ژبه باندې زما د نبي صفات خوند کوي زه چې کله مورم قسم دی زه ورته جاړم تا له خدای پاک یو لهجه در کړې ده ستا په اواز کې الله پاک یو درد ایښی دی د هغې له مه استعمالوه راځه زما د نبي صفات بیا بیانوه زما د الله نه مه امیده کېږه د غریبۍ حالات چاته مه وایه تا دا ویلي دي چې کله ته عشق میدان ته رالې زمونږ بلال ډېر وهلی دی لیکن هغه به ورته وی که هر څو نه مې وی ستړي به شي لیکن په دې جواب به زما د الله نومي نه د الله مینه دې زړه نه ایستی شي نه زما د نبي مینه دې زړه نه ایستی شي تاسو به ستړي شئ دا مینه دې زړه نه نه وځي پتا که حالات راځي که هر څنګه رالل شاه سوار به زمونږ رورې ته خپل نبي ژوند ته وګوره صحابو ژوند ته وګوره راځه بیا هم درته هر کلی وایو موږ د باندې دردیږو دردمن خلق پکار دي دردمن خلق ختم شو چې الله یې معاف کوي ستا ورسره څه کار دی جنت ته به الله بوځي تا پرې جنت دروازې ولې بندې کړې د توبې دروازه خو تا ویلي دي تر څو پورې زنکدن نه دی شروع شوی تر څو پورې د قیامت غټ علامات نه دي شروع شوي د توبې دروازه خو کولاو ده تاسو ولې د توبې دروازې بندوئ تاسو نه د خپل نبي درد چېرته لاړ په یو یو امتي پسې خپل نبي جاړي تاسو د خپل نبي امتي نه ځان نه لر کوئ رانږدې کوي رانږدې دا هره توبې دروازې کلاوي دي موږ ناامیده نه یو تاسو پته نه لګي قرآن وایي په قرآن نه پوهېږئ یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم ملیسب پیغام ورکوم خپل دوست خپل ملګري خپل رور شاه سوار صاحب ته کوم زما نمبر دې بلاک کو لیکن که د دې میډیا په ذریعې سره زما خبره اورې لږ ما سره رابطه وکړه مړه هېڅ هم نشته راځه موږ د الله نه ناامیده نه یو موږ د الله نه ناامید نه یو هغه الله زمونږ شته دا کم خلک چې په تا پسې لګیا دي دوی یو ماته دا نشي ویلی چې د تر اسمان نه دا چټۍ راغلی ته پوخ جنتي یې دا اوس څوک هم نشي کولی چې دی په خپله پوخ جنتي دی سودخور په هغه پسې خبرې ستا د سود ادنا درجه دا ده لکه د خپلې مور سره بدکاري کول لاول د خپل سود نه توبه وباسه بیا په هغه پسې خبرې کوه رشوت اخلې په هغه پسې خبرې کې که د پراپرټۍ په میدان کې مړه دې خوا ورته آبادي ښې هخوا چې کم ویران ځای دی هغه ورته نه ښې پراپرټۍ کې ستا ډوک پوک د خور عزت تا سره پرته ده کنزل ټکې غیبت ټکې تهمتونه ته لګې ته ټیکې ته به جنت ته ځې هغه به جهنم غواړم هغه به کېږي زما په خپله څه حال دی ما خپل ځان ته کتلي تاسو ولې د الله نه خلک ناامیده کړل تاسو ولې د الله نه خلک ناامیده کړل هغه الله خو بار بار په انتظار باندې دی او مولي صاحب زه کم درد درته بیان کم سار ماله دی مولي صاحب بیان مخې له راغې مولي صاحب تا ته یم ته واوره دا تا چې کومه خبره طلباو ته تناسې بیان کې مدرسه کې ختمونه دي په هغې کې بیان کې تا د شاه سوار باره کې دا ووي چې د چا ښځې او نر چلیږي د هغه نه د ښایسته تمه لږ به خدای له جواب ورکړي مولي صاحب لږ سوچ وکړه دې خبرې ته ته د خپلو اکابرو باره کې وګوره اکابرو کې داسې خلک تیر شوي محدثینو کې داسې خلک تیر شوي راغلی دی توبې کړې ده بې توبه ماته کړې ده راغلی دی بې توبه کړې ده بې توبه ماته کړې ده اخره کې بیا راغلی دی خدای پاک استقامت ورکړی که تا ته نه معلوم دا کتابونه برته زه وښیم دا زره صحابو دور ته هم نظم ته د خپل نبي سنت ولې په عمل کې ستا د نبي دا طریقه ده ستا د نبي دا طریقه وه ګناهګار نه نفرت نه و د هغه د ګناه نه نفرت و د کافر نه نفرت نه و د هغه د کفر نه نفرت و مولي صاحب تا دا نه دي ویلي عمر صاحب خو هلته توره راواغسته دلته زما پیغمبر لاس اوچت کړي و چې الله عمر در نه غواړم په دعاګانو یې راوستی دی هر چا کې صلاحیت شته هر چا کې استعداد شته تا دا حدیث قدسی نه دی ویلی الله فرمایي حدیث قدسی وایي دی تا
چې هغې کې زما پیغمبر وایي چې الله فرمایي زما بنده ګناه وکړي بیا وایي یا الله ما معاف کړې ما نه ګناه وشوله هغه الله فرمایي زما دې بنده ته څنګه پته ده چې زه ته ګناهونه معاف کوم زه پکړم کوم لیکن ای زما بنده ستا ما نه دا امید دی ما معاف کړې هغه بنده مې لاړ شي بیا ګناه وکړي بیا راشي په ژړا شي الله زه خو بیا توکه شم ما نه بیا ګناه وشوه زه ورته یم بیا مې معاف کړې هغه ځي ګناه کوي واپس راځي توبه وباسي دی چې څومره بار توبې وباسي زه بیا بار معاف کوم که دا مقدمه درج کې به په الله باندې په درج کا مولوي صاحب په ما باندې مه درج کوه کړومبۍ ویډیو د هغه راله هغه ته د خور کنځلې وشوې هغه ته د مور کنځلې وشوې هغه ته د ښځې کنځلې وشولې تاسو نه تپوس کوم چې بار هغه تاسو داسې چیړئ تاسو خو هغه د کوپر په کناره باندې ودرو تاسو نه به خدای پاک تپوس نه کوي د شریعت اصول څه دي چې کله یو کس غوسه دی هغه ته په دغه ټایم کې د قرآن آیت هم نه وي هغه ته په دغه ټایم کې حدیث هم نه وي په دې غوسه کې هغه کفر ویلی شي او ذریعه به یې ته وګرځې که هغه ګناهګار دی ته به مو سره ګناهګار یې که یو کس سینما جوړه کړې ده یو پکې فلم ګوري فلم کتونکی هم ګناهګار دی لیکن چا چې بنیادي ښه دی هغه هم ګناهګار دی یو سړی د هدایت په لار باندې راغی هغه ته دومره مه چیړه هغه پسې ته ویډیوګانې بیا کې کم خلک چې هغه پسې ویډیوګانې کوي هغه دې ماته لږ خپل چهره مو ښیي که نه هغه دې لږ ماته خپله هسټري بیان کړي که نه مونږ خو وایو مونږ ګناهګار یو تاسو د کم ځای نه پاک راغلي یئ جمشید راغې تبلیغ میدان ته راغې توبې وویستله طارق جمیل صاحب نه ما په خپله واورېدل د هغه چې واپس هغه میدان ته لاړ وایي زه د ریوند په مرکز کې وم ما د هغه لپاره 50 رکات نفل وکړل د هغوی 50 رکات نفل هم نفلي زما ستا په شانتې نه وي کېناستم زارو قطار مې جړل خدای ته چې خدایه جنید جمشید بیا راولي چې ما څنګه په مخ باندې لاس راښکو چې مو وکتل جنید جمشید ریوند ته راغلی زما خواته ناست دی ما چې ورته وکتل وایي دا ګیره نه وه سترګې یې ښکته کړې وایي ما ته وایي چې مولانا صاحب زه بیا دوکه شوم زه بیا هغه ماحول ته لاړم وایي ما ورته وایي چې مړه مه خفه کېږه بیا د سره راځه دا زما د نبي سنت دي که په خپله درنه ګناه کېږي کمزوري وجي دا کمزورتیا په ځان کې لټې دا کمزورتیا تا ته په بل کې ولې نه ښکاري زمونږ د الله نه امید دی ابه راځي د الله ضربونه لګولي دي هغه د لا اله الا الله ضربونه لګولي دي هغه د الا الله ضربونه لګولي دي هغه په دې جو باندې د دعوت خبرې کړي دي هغه ته دا پته ده چې هغه میدان څنګه دی او دا میدان څنګه دی په دې میدان کې مو وخت تېر کو سکون شته راحت شته چین شته هغه میدان کې نشته د هغه ته هم پته ده زمونږ د الله نه امید دی الله به راولي ټوله دنیا نن هغه ته صرف د متوجه شوې ده چې بس دی خالص دی نو بس دی ګناهګار دی د نبي سنت نه دي دا ستاسو د پښتو مزاج دی کم چې موږ ته زمونږ د شیخ نه دا فیض راغلی دی د پښتو په مزاج باندې مه چلیږئ په شریعت باندې چلیږئ بهرحال ټولو ته درخواست کوم نن ټوله میډیا د هغې نه ډکه ده د هغه دپاره دعاګانې شروع کوي ځان دپاره هم د استقامت هېڅ پته نه لګي چې آخره خاتمه هغه چا څنګه رضی الله رب